دا مخامخ را جوړ محفل د چا د واده خاده محفل نه دی بلکې دا په کال 2014 کې د ترهګرو خلاف ضرب عضب له امله د شمالي وزیرستان بېکوره شوي هغه 7,000 کډوالې کورنۍ دي چا چې د ترهګرۍ خلاف جنګ کې خپل کورونه پرېښوستي او د کډوالۍ په ژوند تېرولو اوس هم مجبوره دي صرف په دې غرض چې په دې خاوره د امن خوشحالۍ او سوکالۍ هوا خوره شي د دوی دغه قربانۍ خو په حکومتي توګه ستایلی کېږي ضرور خو چې کله د دوی د حق خبر راځي نو متعلقه ادارې پې سترګې پټوي زه یاس خان د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم زه دلته راغلی یم د میش درنه راغلی یم میش مطالبې دي چې پی ډي ما کې د میش 15,229 کسان زړ راجسټر دی په دغه کې 6,995 کسان کټ کړي دي میکس هغه خلک کټ کړی دی چې هغه وطن ته تللی نه دي میزو پی ډي ما ته حکومت ته دا اپیل کوي چې کوم خلک تللی وي خپل ویریفیکیشن وکړه چې کوم خلک تللی نه دی هغه ته خپلو میسجونه بحال کړه داسې چال یې کړی دی چې پلور یې خلوص دي پیسې د زامن یې د ورته ونه را تحصیلینه ته ورکړي دي دا د دی مهرباني وکړو چې دغه ډیټا د دی خپله سیخه کړو او دا پیسې د د پیښور پریس کلب مخې ته ناست د شمالي وزیرستان دا کډوال د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوي چې د وعدې مطابق دې 7,000 کورنو ته 12,000 ګزاره الاونس 8,000 راشن الاونس او 20,000 محاله الاونس کم چې پی ډي ایم غیر قانوني ګرځولې دی بحال کړی شي دې نه علاوه په افغانستان کې چې کوم کډوال میشته دي هغه دې وطن ته راوستلی شي او هغوی ته دې د آی ډي پیز حیثیت بحال کړی شي د تیرو 8 کالو راسې په بیلابیلو ځایونو کې میشته د دې کډوالو وینا مطابق تر څو چې زموږ دا ټول مطالبات نوي منظور شوي زموږ د احتجاجي درنه به تر هغې پورې جاري او نن موږ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه هم بایکاټ کوو او چې څوک د دې فیصلې نه وروسته کېږي 1 لاک جرمانه ورپې لګولی شي لطیف الله داودزی خبریال د پښتونخوا پیښور یو کاشه ورونه درځي بس ایشولا چانه وی دلو په مشون باندې جرمونه کوي